مونږ خلکو هم دا تپوس کوو چې خپل کمنټ کې ووایي چې آیا دا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې کوم رهایي فورس جوړ کړی دی دا به رهایي د دې سره وشي که نه؟ دا چې کوم سابقه کوم تجربات دي د مختلفو تنظیمونو، هغه که پاکستان پیپل پارټي ده، هغه که ANP ده، او دی په داسې حالاتو کې چې کوم تنظیمونه جوړ کړي نو هغوی خپل نتایج اخذ کړي دي، نتیجې برآمد شوي دي که نه؟ بس همغه شانتې به یو قصه پاري نه جوړ شي، بانی به راوباسي که نه؟ دا خپل کمنټ کې ووایي. ګرانو کتونکو، نن په ټوله ورځ اسلام آباد کې لومبی روژه وه د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ د کشمکش چې کوم اتار چړاو هغه شروع د حکومت د طرف نه په دغه ډیل خبرو باندې مختلف بیانې دي. یو د رانا ثناء الله چې کومه خبره راوتې ده چې مونږ بارها د ډیل افر کړی دی، سنجیده افرونه کړي دي، خو بانی په هغې ته تیار نه دی او هغه نه مني. دغې باندې سوشل میډیا باندې یو کوهرام دی او ډېر تیزی سره په دې باندې بحث کیږي. دویم طرف ته د چې نن کومه سیاسي کمیټي د پاکستان تحریک انصاف جوړه شوې ده نو هغې باندې ډېر لوی بحث کیږي، خبره کیږي. نن په عدالتونو کې چې کوم کیسونه لګېدلي نو هغې کې سماعتونه شوي دي او لطیف کوسه چې کوم په ړومبي سر کې تاسو به کتو چې کیسونو کې ډېر سرګرم او باقاعده ډېر زیات پیشیانې به وي په سکرین باندې موجود و. آنن دې کیسونو کې پیش شوی دی او په دې کې بحث کړی دی او یو کیس کې دغه استدعا هغه مسترد شوې ده. دې سره د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کمیټه اعلان شوی دی چې پکې محمود خان اچکزی او سلمان اکرم راجا، فردوس شمیم نقوی او وزیر اعلی سهیل افریدي، دا ډیر زیات کسان دي، 23 کسان دي پکې. نو او دې کې چې کوم 13 ځل کمیټي وه نو هغې کې علي امین ګنډاپور، علي محمد خان غوندې شخصیات هغه پکې نشته. نو نوې کمیټي جوړه شوه، څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې یو وزیر اعلی لاړو او بل راغو، نو اوس دا نوې کمیټي نوی صورتحال مطابق چونکې درنه وشوه، درنې نه پس حکومت سره خبرې اترې شوي دي. حکومت د خبرو اترو په رڼا کې ډېر خلک دا هم وایي چې یاره دا نوې کمیټي چې ده نو دا چې کوم نوی مومنټ روان دی په هغه که ډیل حوالې سره دی، هغه که خبرو اترو حوالې سره دی او که د اچکزی صاحب د اپوزیشن لیډر جوړېدو نه پس په دې کمیټۍ کې تبدیلي راتلل او کمیټي جوړول، دا یو اندیه ده چې دنه څه مضبوطې خبرې روانې دي او کارکن چې کوم جذباتي دی او کوم خلق د MPA MNA نه دی نه تپوسونه کوي نو هغوی مصروف ساتلو دپاره وزیر اعلی سهیل افریدي دا فورس جوړول چې دی نو دا یو فورس یې والا جوړ کړو، هغوی به په دې باندې اختره پورې مصروف ساتي او اختر نه پس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حلقې دي نو او پر امید چې کوم حلقې دي هغه خلکو سره چې زیاتې خبرې کوي او خبرې اترو کې روان دي. نو د هغوی دا وینا ده چې د روژې دا میاشت چې ده نو دا بنیادي طور باندې د سیاست دپاره یو نوې میاشت وه. دا کمیټي جوړېدل، یو طرف ته د پېښور کې د رویت هلال کمیټه اعلان کېدو، د میاشتې اعلان کېدو، د کال اعلان کېدو، د روجو اعلان کېدو، نو بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف حلقو کې د سیاست د میاشتې اعلان کېدو. نو یوه اعلان د اسلام آباد کې د کمیټۍ دی او بل اعلان د عمران خان رهایي فورس حوالې سره اعلان دی او ویلی کېږي دا چې د دې دویمه میاشت چې حکومت د اختر میاشت ګوري نو بیا به د دی همدغه ورځو کې به بله میاشت ګوري. دغه میاشت به کارکنانو ته د اختر غوندې خوشحالي ورکړي او که وربه نه کړي دا به راتلونکي وخت ته انتظار کوو. به هر حال د پاکستان تحریک انصاف دې ټایم کې چې کوم سټریټ مومنټ جاري و، سټریټ مومنټ نه مرحله راغه د خان رهایي فورس ته او دا نوې فورس جوړېدو سره هم ډېر زیات چې کوم هلچل دی عام اچو شوی دی، ځکه چې فورس جوړولو والا یو عام سیاسي قائد نه دی، هغه ایگزیکټیو یو سیټ باندې ناست دی، وزیر اعلی په سیټ باندې ناست دی. نو وزیر اعلی چې یو فورس جوړوي نو د هغې مطلب دا دی چې دا یو سرکاري حیثیت ورته حاصل شو او هغه اعلان هم کړی دی چې دا به باقاعده څنګه ټایګر فورس و بیا ټایګر فورس چې کوم زاړه کلاړیان دي د سټوډنټ چې کوم د هغوی وینګ دی د هغې چې کوم تیر شوي کارکنان دي دی په خپله په سټوډنټ وینګ کې پاتې شوی دی نو هغه ټول کسان به راجمع کوي او هغه به یو ډسپلین لاندې
چې حکومت د سره په لاس کې وي نو د دې مطلب دا دی چې دا به باقاعده یو سیستم لاندې چلیږي او دې سیستم ته به د حکومت خیبر پښتونخوا سرپرستی حاصله وي د دغې سرپرستۍ د وجې نه دا تنظیم دې ته انفرادیت داسې ویلی شي چې حاصل دی. مونږ چې ګورو چې داسې صورت حالونو کې پاکستان پیپل پارټۍ د والي دا نور ټول تنظیمونه چې دي ANP پورې دې ټولو وقتا فوقتا چې کله د سخت حالات راغلي دي د په ANP باندې د بابړې حالات راغلی دی که د پاکستان پیپل پارټۍ باندې د هغوی د چې کوم ړومبنی چیرمین و باني چیرمین ذوالفقار علي بوټو شهید هغه چې کله جیل ته شو نو دی او سخت وختونه پرې راغل د جنګ وختونه راغل نو دی تنظیمونه جوړ کړي دي او دا تنظیمونه دا نننۍ تجربه نه ده. هغلته ذوالفقار نومې تنظیم جوړ شوی بیا دلته سالار په نوم باندې تنظیم جوړ شوی او MQM خپل تنظیم جوړ کړی دی جمعیت علماء اسلام خپل تنظیم جوړ کړی دی جماعت اسلامي سره خپل تنظیم شته مطلب هر یو سیاسي جماعت ځان لا د جګړې دپاره یو تنظیم جوړ کړی دی خو هغه د حکومتي چوکاټ لاندې نه و او نننۍ چې کوم تنظیم د رهایي فورس جوړیږي نو دې ته یو مطلب دا ویلی شو حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده که هغوی سره اختیار ډیر دی او که کم دی خو ادارې ورسره شته یو سیستم یو چوکاټ ورسره د حکومت شته نو دې ته دغه انفرادیت حاصل دی. دا خبره په خپل ځای پاتې ده چې آیا دا تنظیمونه جوړ شوي دي او که پیپل پارټۍ جوړ کړی دی که ANP جوړ کړی دی که MQM جوړ کړی دی که جمعیت که نورو سیاسي جماعتونو جوړ کړي دي نو هغوی خپل چې کوم د هغوی اغراض و مقاصدو او څه مقصد دپاره دا تنظیمونه جوړ شوي نو دا هغه تنظیمونه او هغه مقصد کې کامیاب شوي دي بټوي د جیل نه راوښکو که نه د بابړې شهیدانو ته چې کوم انصاف وامیلو شو که نه د هغې څه جواب واخیستی شو که نه نو هغه یو طرف ته کېده. نن چې کوم تنظیم جوړیږي آیا دا به خپل بانی راوباسي که نه دا هم یو سوال دی راتلونکي وخت دپاره به دا تاریخ کې درج کېږي چې دغسې تنظیم جوړ شوی او دا بانی راووتو که نه. خلک په دې باندې نن سبا ډېر زیات بحث هم کوي او د نوي اعلان راتلو نه پس د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د هغه د کورسۍ د تلو خبرې هم شروع شوې. د دې نه اندازه لګي چې اعلان کمزوری نه دی او په دې باندې خبره په سوشل میډیا باندې هم شروع شوه په میډیا باندې هم شروع شوه او تر دې پورې خبره راغله چې وزیر اعلی 6 میاشتې پوره کړي اوس وزیر اعلی به بدلیږي. د پاکستان تحریک انصاف چونکې مشر په جیل کې دی رابطې خوشتنه بار په اندازو باندې حکومت تنظیمي امور چلی دلته کې تر ننه پورې مونږ که ګورو نو تنظیم هغې باقاعده صحیح تنظیم نشته. دوه درې عهدیداران په هر ځای کې موجود دي په صوبه کې موجود دي او کوم ځای کې چې د چا خوښه وي نو خپل ځان له اعلان کوي. د دغې نه بچ کېدو دپاره هم دا فورس او دا کمیټیانې جوړې شي خو زه نه ګڼم چې دا به دغه خلاف پور کړي چې کوم جنګ سره هغوی مخامخ دي دا به پور کړي. به هر حال د تنظیمونه هم جوړ شو جنګ د دی روان دی د وزیر اعلی باره کې چې کومې خبرې اترې شروع شي په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف د نننۍ حلقو هم خبره شروع کړه او دې ټایم کې سابقه وزیر اعلی چې کوم هغه د اخراج کولو بیانیه روانه د خبرې اترې روانې دي الیمین ګنډاپور نو دغه طرف نه چې کومې خبرې بحث را روان دی په دې کې د وزیر اعلی د تبدیلۍ دا خبره دا معمولي نه ده. دا څه ټایم هم دا داسې ده لکه زه اکثر وایم سروټ کې دی چنګاري ده او دا څه ټایم هم لمبه اخیستی شي نو دې نه څه ټایم هم لمبه جوړېدی شي. خو ما وختي یو مضمون کتو نو هغې کې راته دا پته ولګېده چې دا د پاکستان تحریک انصاف خپل هم یو پلین دی چې اوس کم وزیر اعلی لا کم عهدیداران وخت تېروي نو هغوی له وخت ورکوي او د هغوی اسټیبلیشمنټ سره حکومت سره که په دغه نرمو لارو باندې نه کېږي نو مطلب د هغې نه بل شان کسان ورته مخې ته راولي. مونږ که وګورو الیمین ګنډاپور صاحب هغه بل شان روایات چلول طریقه چلول هغه سیاست هم کولو هغه کې هغه افهام او تفهیم سره هم چلیدو خبرو اترې هم ورسره روانې وي حکومت سره هم نن ثابتېږي چې مرکز سره او اسټیبلیشمنټ سره پنجاب حکومت سره هم اړیکې وي او د هغې نه پس راتلونکی وزیر اعلی هغه دومره سختي د هغه کې چې ملاقات خو پرېږدئ حکومت سره وزیر اعلی سره وزیر اعظم سره هغه څو میاشتې پس ملاقات وکړو نو نور حلقو سره به د هغه څه ملاقاتونه کېږي او د دغې نه معلومیږي چې دا سړی ورته سخت راوستی دی هغه که مقاصدو کې کامیاب دی او که نه دی خو چې کوم موجوده حالاتو کې مشکلات جوړولو والا خبره ډخرې والا نو زمونږ پاکستانی قوم ګډې ته نه ګوري. زه همیشه وایم زمونږ قوم دا په ټوله دنیا کې دا بیانیه موجوده ده کوم ځای کې چې
خلق هغه سړی خوښوي چې هغه ډخره وي او ډخرې والا خلکو پسې خلق رواني دې ته نه ګوري چې دې سړی وګټله او کوي نه ګټله دې په ګټه کې دی که دې په بیلات کې دی خو نه چې څومره مضبوطو خلکو سره په جګړه نو خلک هغه پسې رواني نو دغه بیانیه عامه ده چې که سهیل افریدي ځي نو د ده په بدل کې به د ده نه بدل او سخت سړی ورته مخې ته راولي او د هغې دپاره د هغې یو طریقه کار او میکانیزم او یو لیست وی جوړ دی مخکې نه او دا دی د شپږو درېو میاشتو لپاره یو لیست پی ټي آی جوړ کړی دی چې که دی نی نو دی به که دی نی دی نه حل کېږي لا څه مسله هم راځي نو بیا به دی څنګه چې د الیکشن دوران کې مونږ کتلي چې کله الیکشن کېدو نو مسلسل هر قسمه د نشان اخیستو نه والې تر اخري پولینګ ورځې پورې هر قسمه جنګ دپاره یو حکمت عملی موجوده وه نو دغسې د دې حالاتو دپاره ما وختي چې کوم مضمون وکتو نو هغې کې ما ته پته ولګېده چې دی خو تر اخري پورې هر قسمه پالیسی جوړه کړې ده د هر قسمه نتایجو دپاره جنګ دپاره د هغې یو پالیسی جوړه ده او هغې دپاره مختلف قسمه کسان هغه نامینیټ شوي دي یو مخکې نه یو لیست جوړ دی په هر حال اوس موجوده چې کوم حالات دي نو د دواړه طرفه په ازمیخ کې اچولي دي حکومت ځان له په ازمیخ کې دی اسټیبلیشمنټ ځان له په ازمیخ کې دی او پاکستان تحریک انصاف ایم این ایز ایم پی ایز دا بیل طرف ته په ازمیخ کې دی او کارکن نتیجه غواړي هغه کارکن چې بغیر لیډره روډ بلاکوي چوک ته راوځي که لږي او که ډېرې خو روډ ته ځان راغورځوي نو د دوی دا روډ ته راغورځېدل دا د حکومت دا د صوبایي حکومت له او د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو له په مخ باندې یو څپېړه غوندې وي او هغوی له ډېر لوی غیرت هغوی ته ورکوي چې تاسو موږ څه دپاره کېنولې دا موږ بارها دلته په جلسو کې وکتل چې جلوس کله دی جوړ کړي دی اوس غټه جلسه هم د یارې نه د دې دپاره نشي جوړولی چې هلته بیا خلک ډیمانډ کوي چې اسلام آباد طرف ته دی دا یو مسله وي نو مونږ په دې باندې مسلسل خبره کړې ده او نن چې کوم صورتحال دی په اسلام آباد کې نو هغه انتهایی ګرم دی د روژې میاشت شروع شوه روژې افطاریانې به شروع وي دلته به څومره افطاریانې په روډونو باندې راځي درنه حوالې سره مونږ خبره کړې ده چې په صوابۍ د انبار انټرچینج باندې یا خیرآباد باندې دلته به د افطارۍ دپاره کوم قسم کیمپونه لګي آیا دا کنټینر دا به اوس د انبار انټرچینج ته راځي که نه د دې اعلان به مختر نه پس کېږي چې د رهایي فورس دپاره دا کنټینر تیار شوی اوس خو ښکاري داسې چې کوم رهایي فورس دی تیار کو او دې له دا کم نوم ورکړو نو د هغوی په اوږو باندې ډېره غټه ذمهواري ده او ښکاري داسې چې حکومت ټوټل فوکس دې ټایم کې په رهایي فورس دی او دغه فورس دپاره ډېر چې کوم کسان دی ګوري لټون روان دی او هغې دپاره کوم رضاکار مخې ته راځي هغې کې به یو لیډر دی مخې ته راولي بیا به دغه لیډرانو ته سټیج او کنټینر او دا شیدونه والا کوي نو راتلونکي چې کوم وخت دی اسان هم نه دی دې سره به زه د ډیل خبره وکم په ډیل باندې نن هم ټوله دنیا کې بحث روان دی او یو طرف ته د په حکومت باندې د بیرونی ملکونو چې کوم دباو دی انساني حقوقو تنظیمونه دي دې کې شک نشته د هغوی دباو هم روان دی دغه وجه ده چې دی بار په دې کوشش لګیا دي چې مطلب هغه فیس سیوینګ مخونه بچ شي او دواړو طرفو ته نه سیخ وسوځي نه کباب په داسې حالاتو کې یو فیصله وشي خو دواړو طرفو ته دپاره ازمیخ دی دا دواړه طرفه نشي کولی ځکه چې نه دی خپل کارکن له خوله بندولی شي او نه دی خپل کارکن له خوله بندولی شي پیغورونه به بهر حال بیا هم جاري وي سیاسي بیانونه به راځي دې کې به آډیوز ویډیوز راځي نو د دغه صورتحال نه بچ کېدو دپاره ډېر په احتیاط قدمونه اخیستی شي او نوي خلک هغه منځ ته کوزیږي دې کې د عدالتونو کې چې کوم موجوده طریقې سره د سماعتونه شروع شو نو دا اشارې دي بنیادي طور باندې کړی دي یو بل سره میلاویږي نو د دې دارومدار به دواړه طرفه ته په یو بل سره په افهام و تفهیم باندې چلیدلو د خبرو اترو منلو په بنیاد باندې به وقتا فوقتا سټپ بای سټپ دا اوچتېږي نو که لکه مطلب پی ټي آی د طرف نه څه دی سره اندروني خانه که فیصلې وشي او هغې ته دی عملي جامه پهناوی نو عدالتونو نه به ورته نرمې فیصلې را روانې شي او مونږ تېرو ورځو نه ګورو داسې څه حالات روان دي هغه که د درنه حوالې سره دي او د اچکزی صاحب چې په اسلام آباد کې کومه درنه وه بیا دا ختمه شوه بیا په دلته په شیلینګ د لاټي چارج شو کیمپونه وړاو شو نو د هغې نه پس په عدالتونو کې تیزي راغلې ده او خبرو اترو کې هم تیزي راغلې ډېرې خبرې منځ سره ووتې لکه رانا ثناء الله صاحب غوندې شخصیاتو خبره چې او موږ ډیل افر کړی دی مطلب یو بل لار ورکولو په کوشش کې دي نو دا اوس په کم طرف ته ځي دا به هم آیا بنده ګلی ته ځي او که نه د دې په صورت کې به
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هغه اختر نه پس د خپلو کارکونانو په منځ کې وي لا هسپتال ته ځي لا کور ته ځي لا چې کومه فیصله کېږي د هغې فیصلې مطابق به هغه د جیل نه راوځي دا به د اختر نه پس ښکاره کېږي. خو زه بیا تاسو نه تپوس کوم ما ته دا ووایي چې آیا دا رهایي فورس دا خلکو له په دې باندې رای هم پکار ده په دې باندې تنقید روان دی او ما خپلو خبرو کې وویل چې دا ټولو تنظیمونو وقتا فوقتا جوړ کړي ANP سالار تنظیم او ذوالفقار تنظیم او رضاکار تنظیم او دا جوړ شوي دي. نو خو دې ته یو د حکومت سرپرستی حاصله ده نو آیا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سربراهۍ کې دا رهایي فورس دا به خپل لیډر ته د رهایي ورکي او کنه دا به د سابقه تنظیمونو غونتې یو د سابقه سیاسي جماعتونو قایم کرده دغه ټیم تنظیمونو په شانتي یو اعلان او یو تنظیم شي او بیا به